د صبر باندې د بارمډيري نری کلی زیرالله خان سی ټي ډي والا ونیو 15 ګاډي د ملکان نه فوجیان راله د 3 او د 2 بجو منځ کې دی بوته او 15 شپې مخکې پریږي کې د حملې په نوم د مقابلې په نوم دوی 4 ملګري قتل کړه او دا جلسه احتجاجي دا دغه فوجیانو د ناروا ظلم چې زیرالله د هغه 3 نور ملګري قتل کړه دا د هغې په خلاف ته موږ د چیف جسټس پاکستان نه پېښور های کورټ نه چې د دې آپریشن د انچارج خلاف مقدمه چې کومه دی نو هغه یعنی درج کی او دلته اولس مطمئن کی که نه وي زمونږ احتجاج به دستور رواني په هره سطح به دې پسې به که زمونږ وس توفیق وشو د ولس ملاتړ موږ سره و انشاءالله موږ به په موټروی باندې هم دا احتجاج ریکارډ کوو گورنر وزیر اعلی کور مخې ته به ځو او که وس هم وشو اسلام آباد کې به موږ د پرلط د یو درني انتظام کوو چې دا قسم ظلمونو نوره مخه ونیوی شي دا یو ځوان هلکو تعلیم یافته هیڅ قسم سرګرمو کې یعنې نه و دغسې عدنان شنواری چې کوم شوی دی هم د دې څخه په یو ځای او بدترین ظلم دا دی چې دلته چې کومه دی نو دای د لوږې نه او د تشدد د لاسه یعنې وژلي دي دومره ظلم فرنګیانو نه دې قوم څه دونه ظلم نه و کړی مغولو دلته دونه نه و کړی چې پنجابي فوج دلته کم علامات آلات جوړی کم کارونه کوي موږ د دې مذمت کوو او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو عظیمالشانه جلسه به په 1 مارچ چې احتجاجي وه اوس به زیرالله په حساب احتجاجي منظور پښتون ته د هرکلي ده په دې کې به په تفصیل منظور پښتون په دې دغه باندې چې کومه دی د زیرالله قتل کیس باندې رڼا شي ستاسو ډېره مهرباني کوم